عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي جحيفة مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. سیرت حوالے سرا عمدہ ہجرت کا رسیدلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت اگے نمخ کی منگلا ویلیو چې صحابه کرامو انفرادی طور ہجرت وکړو. تیر جمعہ موږ د سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا د ہجرت ذکر کړو چې هغه د عثمان بن طلحه سره داغه ہجرت پورا دردنگیز واقع ہوا اور داغه نمونگ دا ہم استدلال کرو کہ داغه زمانے خلق اگرچہ شرک پگے ہو لیکن اخلاقی برائے آئی کہ نوی تقریباً فدی وجہ سیدہ ام سلمہ قسم خور کہ ما دا عثمان بن طلحہ پشان پاک دامن انسان نے دل دلے تفصیلات تیرے جمع شو داغے نمخ کی جمع منگ دا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ داغا دا مرگرو دا ہجرت تذکرہ کرو. سیدنا عمر بارکی دا یو روایت عام کتابنو لکل ہے چاگے اعلان کرو چیز ہجرت کومو کچا کی طاقتی نظام مختلف ادری او که څوک ودرېد بالفرض نو د هغه ښځه به کونډه شي او مور به یې بوده شي. دا قسم الفاظ خلک وایي داسې، لیکن دا روایت ثابت نه ده. د روایتونو لپاره د احادیثو لپاره د سند ضرورت دی. صحابه کرام مبارک چې سړی څه وایي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې څه وایي نو دا دین دی. د دین په معامله کې د تاوی او ماوی او چاوی خبره نه چلیږي. هغې لپاره کره سند پکار دی. ضرورت د دې خبرې دی چې د سیرت باندې داسې کار وکړی شي چې د هغې نه دا وچ لوانده څیزونه لرې کړی شي روته ویاوس. په دې عربۍ کې څه کار خلقو کړی دی خو هغه هم پوره نه دی. اردو کې یا پښتو کې خو په دې اړو کار نه شوی. دا یو ډېر لوی میدان دی د سیرت حوالې سره. بې شمېره دروغ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت کې خلقو ور داخل کړي دي. بارکیف نن چې موږ د چا تذکره کوو دا یې کې خو افراد مشتره مهاجرون اولون چې چا ته وایو، خو د هجرت دوران کې د صحابه کرامو طریقه سوا ساندازو. ما مخکې تاسو ته ویلي چې صحابه کرام ډېر کمزوري وو، د هغې دشمن ډېر مضبوط و، په دې وجه هغې کھل کر بهر نشو تللی. د مشرکینو د یرې نه هغې یو غزوه په یو خاص طریقه به وتل، بار به یو ځای جمع کېدل او بیا به د هغه ځای نه هغې تلل. دشمن د هغې دې ته نه پرېښودل چې دې پوره منظم یو ځای کې تېر کړي. او دا وجه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش دا کړی دی او شاید دې کې د الله هم حکمت دا وي چې پیغمبر دې وروسته لاړ شي او اکثر مهاجرین دې مخکې لاړ شي. مهاجرون اولون او سابقون اولون دا دوه قسم خلق دی. سابقون اولون هغه خلق دی چا چې اول اسلام قبول کړی دی. قرآن مجید السابقون الاولون من المهاجرین والانصار هغې لپاره یو فیصله کړې ده رضی الله عنهم. اسے وہ ټول صحابه رضی الله عنهم دي، خود دې خصوصي خبره کړې ده چې الله د دې نه رضا دی.
دیل گناہ دیل عذاب نور کی مطمئن دینہ مدرشان مہاجرین اولین ہم آغلی چاچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرتنا مخ کی یاد آگو سرا یا آگو پسے لگ متصل ہجرت کر رہے جنگ بدر نہ مخ کی دا مہاجرون اولون دیکھ بلکہ بعض محدثین خدے کے لیے توسع گئی عقیداوی چ فتح مکی نے مخ کے ہجرت کر رہے دا مہاجرون اولون تحقیق ہم دا دا ٹھیک دا چ پدے کے عموم دا تقسیم دا زمانیوں کو ادا اللہ خبر ہو اور آگے لحاظ سے روا دا ہم بھی چ بازبا دا باز مقابلے کے افضلی حکم و خلقو چ دا ہجرتنا دا مکی دا فتح نا رستو ہجرت کر رہے نو قرآن مجید فرمائے لی کہ دا خلق دا مخکنو برابر نہیں فتح مکی نمخ کی ہجرت سیدنا معاویہ ہم کر رہے رضی اللہ تعالیٰ دا سیدنا معاویہ تذکرہ ضروری پدے دا چی خلقو دا یزید دا باز کارو دا وجہ سیدنا معاویہ تقریباً صحابیت نہیں سترے دا سنیان زمون رفض وحلی تشیع وحلی شیعگان دی تقریباً اصول لاری چی کم سڑی دا فتح مکینا رست ہجرت کر رہے ناغے تا ہجرت نشی ویلے بشرعی مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لا ہجرتا بعد الفتح فتح مکینا رست ہجرت نشتا یعنی کم ہجرت چکی گی تو بشی بے شک لیکن آگا ثواب ہی نہیں ترے کم ثواب سے مخکل و خلق ہے بلائے چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سبسا نہیں تری سنا مدارہ حضرت میری چکم خلق و ہجرت کرے دے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہاغی اور انصاروں کو رنے کی برادری جوڑ کرے دے چاہے تاہد مواخات ہوئی سیدنا معاویہ رولشتہ دے یو انصاری سرخ بدے وجہ دا ظلم دے نکلی شئی کہ دا سیدنا معاویہ دا ہجرت نہ انکار اکلیش بار کے پل وقبانے میں انشاءاللہ دا خبرم ہو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نمخ کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت نمخ کی بیش میرا صحابہ کرام و ہجرت کو دے تمنگ مہاجرون اولون والی زمنگا عمومی حالات داری چکل پمنگ بانے سے مصیبت راشی کھڑا ووڑی بالفرض یا سغم راشی سخادی راشی نو زمنگا غدینی سیٹنگ جسم رہی ہے برباد لیکن نموز پٹائم باندھی نہ اذان پٹائم باندھی نہ خوراک پٹائم باندھی نن لگدا خبر کول غواړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګرو کم هجرتو کو نو آیا دی باغی کی د دین دامن پرې خو او کنا دی په دین باندې کې کلک لاړو کوم حدیث جماویل دی د سیدنا حذیفہ د غلام راغه تعلق دې خبرې سره دی دا محض تاریخی خبریں نہ دی دے تعلق زمونگ دین سر د نیک بنے دا حدیث دا صحیح بخاری حدیث مدینی منورینا یو بہر یو کلو یو محلہ آگے تب قبا وے آگے قبا کے بیا وڑے وڑے محلی دی پے کہ یو محلہ دا محلہ بنی سالم
दगा महल्ला बनी सालिम आगा महल्ला कमु के सहाबे किराम मुहाजिरीन बरातल अल तवपात के दानवा च सड़े हिजरतु की गंदे नो द चिकम से कब्जा का नो कब्जा देगा या चिकम से पातिशो न पातिशो दयो नजम और दयो तरतीब ख्याल सातल देगी दादागी खुखनवा बल्कि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद शामिल हो दागी खुख पके शामिल हो दगा वजरा चुड़ुम्बने जुमात इस्लाम के आगाद कुबा जुमात और कुरान मजीद दागे बारे के फरमाए ली चला मस्जिदुल उस्सिसा बित्तक़वा आगा जुमात चला गई बुनियाद पर तक़वा खुदेश है अगत ज्यादा हकदार दे अन तक़ूम फीह चित पाई के उधरेगी बिना वर खबर दस्ता दफा नबार के मस्जिद कुबा या महल्ला बनी सालिम के चिकन जुमात है दगा द मुसलमानान बने मरकज दे मदीना मुनव्वर द मुसलमानान मरकज अगा मस्जिद पदे वजह मुझे मिलू च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कागा जंगी द जिहाद द पार सखलक तैयारी न मस्जिद नबवी की तैयारी और कागज से फैसला की न मस्जिद नबवी की और कागज दीन बयानी न मस्जिद नबवी की इन्हें मस्जिद दाद मुसलमानों यो बुनियादी कम्युनिटी सेंटर है मुसलमानों सरा मुतालिक सुजुना अने टोल जमातुन के उगलिश पर दे अक्सरियत सहाबा व निकाहम को जमात के तरफ दा इबादत की और दादा मुसलमानों ने जमा के दो ज़ेर खलक देर पासान जमा की दी शुरू की दादा जमात किरदार दे यो महल्ले के यो इलाके के यो के लिए कम सड़े च मुसलमान जान तो वही और दहावत जमात सर से ताल्लुक नहीं तो यकीन दारे चागत डेर सुजुम में महरूम बादिश जुमात सराफ पल ताल्लुक मजबूत और पगार हदीस करा दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलगरो तवेल ये इंसान दीवार फजुल न कर दी या रे मस्जिद की या बिल्कुल बिला जरूरत से न बाहर गिरी दा महल्ला बनी सालिम आगा महल्ला कम के चे रुम्बने द जुमे मूजब शहर तो जुमे मूल रुम्बने मस्जिद नबवी के न शहर हुक्म द जुमे नमाज शहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था नागवख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बनी सालिम को तो कुबार अगर जुमात छोड़ दूंगा द कुबार अगर जुमात की तो इमाम हम इंतजाम कलश हो मस्जिद च जुड़शी पाएगी सुखदा से अफरादी चाहे जुमात जुड़ी और जुमात का सफाया सुथराया इंतजाम की जरूरी है कुरान मजीद नदा मालूम अदा चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहरा बैतिय लित्वाइफीन वल आकिफीन वर्रुक्का सुजूद अल्लाह इब्राहीम और इस्माईल द्वारो तवेलू पैगंबरान दी अलैहिस्सलाम चिता द्वारा जमा कोर पाक साथे द मस्जिद खिदमत जमुंग दखल को पुख्तो खिलाफ रहे जुमात के एक बिलफर्ज द सफाई जरूरत पेशी उस वक्त सफाई न गई वैना गौड़ी सोकवी ना कपाए के दबल सकार खिदमत जरूरत शी ना गई था ख्याल पैदाई जिसों को खबर गई बल्कि इस पकावे गुंदम गणी चखा जबा जारू कोम जुमात हाल लाए च मसाजिद व खिदमत
दादा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम सुन्नत दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम अगीता अल्लाह हुक्म करो जमा कोर पाक साथे जुमात पाक सादल दादा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मिशन दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम योदल खपल जुमात के क़िबले तरफ त देवाल बाने नुखामा उलिदा नुखामा कोजा की जगम गन मलाई ये तो नुखामा हुई रेंट हुई और उर्दू के रेंट पोजा चाह सुनकड़े व देवाल बाने पर जोले व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खपल किले वागस्ता गए तो पुरचा उकड़ा अबे फरमायल अल्लाह बंदेगानो जुमात तू न पाक साथ है जुमात जोड़वल जुमात खिदमत कवल दादा मुसलमाना बुनियादी फरीज़ रख अगर चले न खलक उस वाकिफ नहीं सर उबासी रोबासी खपल कोर साफ साथी खपल बेटक सफा साथी तागैर आबादैब ख्याल साथी रंग ख्यालम साथी रणा ख्यालम साथी और शरीक बाने ये जुमात इंतजाम नशी बोले कमजोरी दा बीमारी होने दा कमजोरी दा दा मस्जिद द महल्ला बनी सालिम पदे के जुमात को जोड़ शेर सहाबे किराम खपल मेहनत वाली जो कर दागेरा पारा द मुअज्जिन तायुनम शेर पुख्ताना अजान हमने कही देर मख के हम देखी के स्पीकर न यो मशर अल्लाह यो तो किया कमाते स्पीकर अख लो मुंगता सिजुनोली कमा टोली कल फलाने फलाने शेर हो अगर चेसेट शो ने सड़े रे वो सुन सड़े खपल प्लार कभी ची बांग गुनवे मुंगुन शर्मे जब ये मुसलमान पुख्ताना बांग वेल शर्म गुन तो बांग के सड़े से हुई कंजल गई संदर हुई अल्लाह अकबर अल्लाह दलवी वाली आवाज की रा शर्मे दिल ने कलिमा शहादत हुई जुदा अंदाज के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दो दल हुई या यशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह देखे तो शर्मे दूसरी ब्या आवाज की हय्या अलस सलाह दो दल हुई मांजल रश दो दल हुई हय्या अलल फलाह कामयाब है रश देखो तुम्हारा ख्याल शर्मे से शेरिश अरस्त ब्या हुई अल्लाह अकबर आखिर की ब्या ला इलाहा इल्लल्लाह ना बांग काश तेरे खल्क तदाइल हुए तेरा अजान सुमर अल्लाह अजर हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल मुअज्जिनून अतवल अअनाक़ यौमल क़ियामह अल मुअज्जिनून चाचे अजान निकली तो दी बदा क़यामत पर हंस का गड़े गिरदी कदी पलम नेक कार करे और नूर खलक नेके तरह बली इसे तो गुनाहगार हम न कर और खलक गुनाह तो हम नहीं राबल अजान के डेल अजर दे खलक तो दासान कार करी तो दूर से मांगो है तो व्यापत हो लेगी सुमर ग्रांड कार टाइम बांधे जुमात तरातल अजान कवल दाट देर मुश्किल कार ब्या इमामती कवल टाइम ख्याल सातल है कि तो सुन्नत ख्याल सातल लागे नगरान कर दे अगर के खल्क दाड़े रसांत करी ना मुश्किल तरीन काम नहीं लागे जुमात के इंतजाम कलेशे हो द इमाम शेर द मुअज्जिन शेर मुक्तदियान इस तरह ना इंतजामी अमर दे यो सड़े बांग वेल वाली द पकार दाई चा सर सलाह हुई लेकिन जुमात के तायुन शेर फलान के बाजान गई बस ठीक ना इंतजामी खबर कि यो सड़े अजान के वाली लागत टाइम वाली अलब वो खोल गई कि फलान की टाइम बांग तो आया इंतजामी उमूर हुई देरा पारा कि जंग न पैदा की
خو آخر جنگ ولې پیدا شي ثواب د پاره جنگ نه کوي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طریقه ښودلې ده هغه دا چې که سړی د مؤذن برابر اجر غواړي نو دی د مؤذن په شان اذان کوي په زړه کې چې کله مؤذن الله اکبر وایي دی هم زړه کې الله اکبر وایي دا جواب اذان جواب وایي اذان جواب دی نو الله چې مؤذن لا کوم اجر ورکوي نه ولې اورېدونکي له ورکوي جګړه به ختم شي بس محض د خپل اواز نمایش نه دی مطلب مقصد دا دی چې ما ته اجر ملو شي بیا اصول داری چې چا اذان کړي نو اقامت داغه حق دی حق دا مطلب چې قبل سړی وایي نه به د هغه نه تپوس کوي اجازت به غواړي دا ټول سوزونه انتظامی سوزونه دي دې لپاره چې جماعت کې جنگ او فساد نه کیږي خدا دلته چې صحابه کرام ځان له څوک امام خو کړی نه څوک دی هغه سالم دی د سیدنا ابو حذیفه مولا سالم سیدنا سالم سین الف لام میم سالم مولا عربی کې غنو مانو باندې استعمالي دلته مراد دې آزاد کړی شوی مړی عربو کې هغه زمانه کې ټوله دنیا کې د انسانانو د غلامۍ رواج عام په دې وجه د اسلام اول کې مونږ وینو چې غلامي مولا نشته دی بګي ورسته بیا صحابه کرام هغه آزادۍ غلامان کم سړی چې هغه آزاد کړی شوی غلامي نه هغه ته مولا ویل مولا کله د دوست په معنا راځي قرآن مجید کې مولا د دوست په معنا راځي کله مولا د کارساز په معنا راځي زیت سړی ګوري هغه شان معنا کوي دلته کې د مسلې وضاحت ضرور دی هغه دا چې د مونځ د پاره د انسان آزادېدل شرط نه دی یو مړی هم مخکې مونځ کولی شي د امامتۍ لپاره د انسان د رنګ د هغه د نسل د هغه د ازادۍ او د نه ازادۍ شرطونه نشته دی د هر څیز ځان له ریکوایرمنټس دي ځان له ضرورتونه یو سړی مسله باندې ودرېږي نو د لپاره بنیادي خبره دا ده چې دی د قرآن مجید ښه قاري عالمي قاري هغه چاته نه وایي چې هغه قرآن په معنا نه پوهېږي اقرا هم چې کوم حدیثو کې راځي د هغې نه مراد د قرآن عالم دی ګڼ ملګري دي لار کې سفر کوي پای کې یو کشر سړی دی چې هغه قاري دی د قرآن یعنی عالم دی د قرآن هغه د امامتۍ زیات حقدار دی پخوا زمانه کې صحابه کرامو زمانه کې د امام تعین دا به حکومت کوه اوس خو د هر چا خپله خوښه ده چې کوم دی جماعت جوړوي څنګه جوړوي څوک امام کوي په سپیکر کې څنګه چغوي وایي دی دا دیني بې غیرتي راغله په دې وجه مسله ټوله ګډه وډه شوې ده جماعت جوړول او په کې د امام او دارنګې د مؤذن انتظام کول دا د ګورنمنټ فریضه ده کله چې دا د حکومت لاس کې راشي نو بیا د دې ایډرس خطبه دا به ټوله یې وایي په یو ملک او دا قلقه به کوي بلکل بنیاد وباسي د فرقواریت دا نن چې مونږ کوم تکلیف سره مخ یو په دې وجه یو چې دا چا کم ځای خوښوي جماعت جوړوي او چې چا څوک امام کوي امام ده که د یا رسول الله چې غیر وي او که د یا محمد وایي ده پابندي نشته د عرب ملکونو کې هر څومره برایه شته خو د هغې د ټول نه لویه خوبي دا ده چې د هغې د جمعې خطبه یې وایي او هغه د هغې وزارت مذهبي امور تیاروي هغه خطبه امام لذي او بس هغه وایي موږ یو تقریر وایو سوا څه خبرې نشي کولی دا سیاسي مرتبه ده
کله نه چې مونږ دې مرتبه کې کمزوري شو یو زمونږ ملک اګلم بګلم شعر ټول اتفاق په نظر ناراضي اتحاد په نظر ناراضي په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي د پاره انتخاب چې کوم کړی دی یا صحابه کرام ځان لکړی دی هغه سالم دی چې هغه د سیدنا ابو حذیفه رضی الله عنه آزاد کړی شوی غلام دی امامته د پاره شرط غره یو ځای کې جمع کیږي بل فرض باندې خبره له کولو پګاری چې سره پوښ د جمع مونږ کیږي نو زمون خلک سوی زمانه سړي سره نه لګي ستاله کې نه لګي نو الله سره نه لګي دا پتا څه احسان دا وساوس لږ لري تا چا سره لګي او نه لګي یو سره مخ کې نه یو مو زر چا پسې کیږي ته اتفاقی مونږ وي بيدوي صلوا خلف كل بر وفاجر ته یو ځای ته لړۍ یو سره مخ کې بس موږ کا اور پسې ته سره همیشه امام کې کله چې یو سره د همیشه امام کې نو سره پای کې کوالټي زګوري خاص ګوري بیا چې هغه امام ساتي هم کنه آی خلکو ته صح حق دی چې هغه امام نه ساتي دې صاحب نشته خبره کول تعین یا د ټایم پابندی دا د آی خلکو کاری چې هغه امام نه سور کوي چې نو ورته دا حق چاته نه حاصل خدا سیدنا سالم رضی الله تعالی عنہ دبو موسکو او د پسې وا سیدنا عمر مولاړو بل مولاړو دا پته لګیږي چې صحابه کرامو د مشکل په حالات کې هم خپل جماعت ته نقصان نه ورکړي یو سړی مزدوري کوي هغه ته معلومه ده یو سړی مال یو روپۍ راکړي درو دي او هغه په مقابله کې هغه شانتي کار دی بل سړي سره کوي هغه ټایم او له 100 روپۍ ورکړي یا له 40 روپۍ ورکړي دا وچاله دي او خيار موږ هغه چا دا وایو چې هغه ډېرې پیسې ورکړي د ځان لموز او د جمع د موز فرق دغه دی چې صلات د جمع موز د جمع دا زیات دی علی صلات الفضل انفرادی موز باندې 100 درجه ته افضل دی یو سره ځان له نقصان کوي نو کوي موږ د باندې خلک فلاني پسې موز نه کوي مال خندار شي چا تاوان کوي خپل تاوان کوي په دې خفه کېدل هم نه پکار ته ما پسې یو سره موز نه کوي نو څه نقصان ده بل پسې موز نه کوي دا څه نقصان ده امام تعین دا حکومت دی د امام تعین صحابه کرام اکثریت کړل نو هغه وخت کې هغه خپل اجتماعیت ته نقصان نه ورکړي دغه مسجد قباء دی او دغه محله د بنی سالم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله هجرت کړي نو دغه ته د مدینی خلق هم راغلي او هغه په دغه د نبی صلی الله علیه وسلم استقبال کوي په دې وجه راځوري واجه تاسو محله د بنی سالم کو پیژنه او دا معلومه شي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلونه مخ کې یو جماعت تلته کې خلق جوړ کړل ایماندار خلق ځان لاول جماعت جوړي تو کور تکل رستو گئی ہے کہ داغی اجتماعیت تے داغی خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم څنګه هجرت کړل انشاءالله اند جو مباغه وایو چې هغه ته اجازه څنګه ملو شو کله ملو شو پلار داغه مرګره سوکو غار سور کې صبر وخت تیر شو او بیا د لارې رودات سره هغه سره چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر په تلاش کې وته مسلمان شوی دی بیا کوم مسلمان شوی سراقه بن مالک رضی الله تعالی عنہ دا ټول خبرې ضروری پدې دي چې زمون خلق نیمګړې خبره همیشه وي سراقه بن مالک څوک صحابي نه غړي داغه هجرت دوران کې داغه د کفر خبرې وکي خدا نه وی چې سراقه بن مالک رضی الله عنه مسلمان شوی
बोले मशरान मुबारक की तारीख सही सादल पगारी ये खबर मकसद असल के दगा अकूल कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।